عموما ماشاءالله چې مزله خلق راشي اذان شي مزله راشي نو مسجد کې ناشتي څوک ذکر کوي څوک نوافل کوي څوک تلاوت کوي څوک دعا کوي څوک غور فکر کوي بهر حال پسنا سه عبادت کې مصروف وي سپکه په خبرو کې مصروف وي بهر حال عمومي طور سره ډیر افراد په عبادت کې مصروف وي کو دعا کوي ذکر اذکار کوي تلاوت کوي نوافل کوي عبادت ته نو حکم دا دی چې راتلون کې سړی مسجد ترانه نه وته نو دا به دغه حاضرینو باندې جهري سلام نه چي رانه نه وته السلام علیکم ورحمت الله نو سلام اچول خو مسنون عمل له ډیر ثواب دی خو جواب ورکول څه دی واجب دی واجب نو کو دی تعالی جواب درکې خو دی با خپل مصروفیت قطع کوي کنه دعا به ختمي تعالی به جواب درکې تلاوت په بندي تعالی به جواب درکې موږ کې خو جواب درکول نشي په نفل کې نو تا خو په سنت عمل وکړو خدل ته خو دې سړی په ګناه کې اخته کو جواب درکې خپل تعلق ختمي کو جواب نه درکې په واجب عمل ناراضي نو دغه وخت کې علما فرمایي علامه شامی فتاوا علمگیری متفق علیه مسله ده چې دې راتلون کې سړی د لپاره جهري سلام اچول مکروه دي فتاوا علمگیری کې شته والذین جلسوا فی المسجد للقراءة والتسبیح او لانتظار الصلاة سړی مسجد کې ناشته ذکر اذکار کوي تلاوت کوي نماز په انتظار ناشته فلیس هذا اوان السلام دا د سلام ټایم نه دی خاموش رانه نوزا قدسی وشو چرانه نه وته انفرادی طور سره چا سره لاس ملو کی چا سره په کلار باندې سلام دعا کی خیر دی ګوره دا جایز دی خو زه د جهري سلام متعلق وایم چې په تیز اواز سلام واچي او ټول ځان ته متوجي کی چې ګوره زه مزلرا لما خانجي مزلرا لسټ تکینا تور دیو کا مزلرا له ټول به مز د ټول توجه د خراب کا چرتم چې دا مسله وای دغه خلاف چلیږي راځي دغه نتی سلام اچي ودا الله بند خود شریعت مسله مې راتو ویل زما د خپل خېټه مسله خو نه د چې پتا باندې سلام بندوما ته بار تکړه شه بار بدی سنت عملو کا کو څوک پیژنې اومم په سلام اچوا کو څوک نه پیژنې اومم په سلام اچوا بار خو چې څوک نه پیژنې پاغه سلام نه چي چا سره چې دینه لګي د پاغه سلام نه چي دل د شریعت منع کړی د دل د 25 وا سلامونه چي نو چې بیا مسجد کې دا قسم قصې و نرو سو پیر مې دا مسله بیان کا بیا رو رب حضرت جی براشي پته زواز و سلام واچي نو کو څوک د سيو کی ادبي انداز